یو طلاق سره یا په دوو سره یا په دریو سره یتربصن دی به صبر کوي بانفسهن په ځانونو خپلو سره ثلاثه قروء درې مرضا درې شافعي چې په نسبانه قرأ په معنا د څه سره ده د طهر سره ازمون په مذهب باندې په معنا د حیض درې حیض به صبر ولا يحل لهن حلال ندي دي خذلرا ان یکتمنا چې دی پټ کی ما خلق الله هغه بچي چې الله پیدا کړی دی په رحم ارحامهن فرحمه د دې کې مشیمه وته رحم تسوي مشیم دا خځه به بچي نه پټه خیال کړه اچھا چې دی وی چرا دا زما په خېټه باندې بچی نشته ها بس یو میاشې و نیمه میاشت کم نه صبر وکي د خاون نه صبرېږي نه پوه شې به کنه خو میاشې و نیمه میاشت تیر شي وې زما درې عدت افسو شو زما درې مرض پوره شو ها او د سړی چې کم نه د ها د بل سړی جوړې لاله شي دا حلال نه چې دا پوهه ده چې زما په خېټه باندې لغه نشته چې زما خېټه باندې څه ده چې زما په خېټه باندې بچی دی دا به بیا صبر کوي څو که نه هم میاشتې که لس میاشتې نو دا به صبر کوي چې څو پورې دا بچی پیدا شوی نه وي دا بل سړي ته نه حلالي پوه شوې او د ښځو تلوار د ښځو په تلوار نه د بل سړي تلوار یا په میینې د یو خو پرېښې ده که نه هغه بل په ماین دی نه او ته صبر نه پوه شې نه دا ښځه مجبوره شي وایي دا ښځه زه به دغه بچی به پټ کړمه او زه به دا ووایم چې زما حیض پوره شي دلته یو ښځه وه مطلقه د ثلاثه او هغه سړی راغی پوه شې وې دې نکاح تړل غواړي مې څوره وخت شي وی یو میاشت شوې ده د طلاق مې په یو میاشت کې خو دغه نه پوره کیږي عدت نه پوره کیږي د دې لا نکاح نه کیږي او د خاوند قرار راغلی و د دې دویم سره پوه شئ مې د دې نکاح نه کیږي او دا خو تعدی و بل مولانا سے بہت صفات شوی دی الله دې وبخښي هغه ول نکاح وکړه چې نکاح وتاړه نو ځکه خبر شو ما راو مشرو د مانه ډېر ما راو ته مې مولوي صاحب تاسو د نکاح تړلې دی مې د دې خو یو میاشت چې نه په یو میاشت کې درې هیګونه پوره کیږي درې هیګونو لپاره خو کم از کم څومره وخت پکار نه تاسو یو کم سلوي څو کم څه یو څو یو کم سلوي اقل مدة د حیض څه ده درې ورځې نه ده او اقل مدة د طهر څه ده پنځلس نه د یو حیض راغی پسې پنځلس ورځې طهر راغی ټولې څو شو اتلس بیا دویم حیض راغی او پسې بیا طهر راغی هغه څو شو هغه متلس ولا اتلس څو 18 دونے ماڑا کو دو دلوم نہ دے 18 دونے 18 دونے 36 18 دونے 36 تاسو دا 18 پاړه نه دي ځکه کړي وای موږ ته د دوه غیاته نه ده اورې کړه نو دوه هدونه سره د دوه طهرونو نه شو 36 شو بیا دریم حیض سره ملګری دریم حیض هغه درې ورځې نه درې د 36 سره جمع کانو څو شولې 39 مسافت هو ته او شو به کا بس په توه ډول نکاح درې حیض پوره شو بیا وسره نکاح څه شو بیا په یو کم څلويخت باندې امکان شته چې عدت پوره شي لیکن په یو میاشت کې خو نه پوره کیږي او مولانا سے بل په یو میاشت کې تا خو مولانا سے دا دې څنګه راو خو شي به وزه خبرو مخو
هغه زنانه راته وی چې بيدما 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 یا خدای دې مې خارکا کوشش وکړه دا په دې ټکو باندې پوره کیږي چې درې ځلې وي چې بس پوره شو عدت کوشش دا مولانو سره چې کومې کاتی دي کنه هغه د چا سره شته نه دي حلال حرامي او حرام حلال د دې وجنو حدیث کې راغلي کنه الا ان خير الخير خيار العلماء والا ان شر الشر شرار العلماء بدترین هغه شرار د علماء دي او وراتو دي خيار العلماء انا مطلب دا دی چې دې د لپاره حلال نه دي ان یکتمنا چې پټ کی ما هغه بچي خلق الله چې الله پیدا کړی دی په ارحامهن ومشیمات د دې کې ان كنا يؤمنون بالله کدی ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وبعولتهن او خاوندان د دې چې دي احق بربهن دا حقدار دي په واپس کولو د دې سره یو حضرت طلاق شوی دا او لا عدت نه ده پوره شوی د خاون وتم رغبت پیدا شو ا د دې وتم رغبت پیدا شو نو بیا حقدار څوک دی خاون فکرای چې د زوړ خاون سره سوږي بیا نکاو که چېرته چي که طلاق باین ولا ورته نکاح به چلو اګه طلاق رجعي وي اډو نکاح ته حاجت نشته ان ارادو خودی اراده لري اصلاح د اصلاح اراده د اصلاح اګه اراده د فسادي بیا خو د خاون متواپسی حرام اراده د څه د فسادي اسعدت سوا کول ولهن او د خذ د پارا مثل الذي فمثل داغه حقوق دي علیهن چې په خذ باندې دي د خذ په خاوندانو باندې هغه حقونه دي چې کوم حقوق پچا دي په خذ دي د خاوندانو د پاره بالمعروف په طریقې د احسان سره په طریقې د خذ څو حقوق دي په خاوندانو د خذ په خاوندانو 15 حقونه دي د خاون په خدي څو حقونه دي درې د خاون په خدي څه دي درې حقونه او د خدي په خاون باندې 15 حقونه خوښه دي د خدي په خاون باندې کم درې حقونه دي یو دا اذا نظرت اليها سرتك چې هر وخت تا ته خان خوښه دي او چې ته وګورې نظر دې پاک باش چې ته وګورې نظر دې څه شي باغ اته دا خیرنه کچنا سپیا کتنه جوړه شوی کوشش وکړه او چې ته وګورې خدای دا مې څه دغه بالا ته وکتل کوشش وکړه د ځنګل بالا ته نو کوشش نو دا یو حق دا دی چې دا تر او تازه خوشاله دویم حق څه دی فصالحات قانتات للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله دویم حق دا دی چې خیال کرا رکھ حفظت کا فی مالک و اولادک دویم حق دا دی چې ستا د مال حفاظت کوي ستا د اولاد حفاظت کوي او ستا د عزت حفاظت کوي دا څلور حقونه خذ بخاون مريسوها كل شيء سبب اذا نظرت اليها سرتك واذا غبت عنها حفظتك في مالك وولدك خوشبك دا څلور حقونه استاد مال دا عزت او دا اولاد حفاظت او د خذ بخاون باندې 15 حقونه دي ان تطعمها اذا طعمت چې ته ډوډۍ خورې هغه له بم ورکې دا څنګه چې هغه ته وایي چې ته روزه نیسې او شي دې او روزه نیسل دا خپل خوخه ده
خو کوی چې ځم ډوډۍ خورم خوري به ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا کسوت چې جامې اغوندې وتکسوها مما کسوت چې کومې جامې تا اغوندې هغه عمده جامې به هغې له به هم ورکړې پوه شوې او چې هغه اوبه څښي د کوم شي نه کومې اوبه هغه څښي هغه کومې اوبه ته څښي هغې له به هم ورکړي دا نفقه ده د چا د دې ښځې په خاوند طعام به ورکړي کسوت به ورکړي شراب به ورکړي او بل څه ولا تقبح کنزل به ورته نه کړي دا څلورم حق ولا تقبح او پنځم حق څه دی ولا تحجر الا فی البیت ولا تحجر الا فی البیت د کور نه به بار نه وباسي د کور نه به بار نه وباسي که چېرې خفه شي ترې نه په کمره کې دننه ترې مرور شه خو بار ته به د کوره نه وباسي دا پنځه حقونه د ښځې شرط وللرجال علیهن درجه او د سړو په ښځو باندې فوقیت دی د سړو په ښځو باندې څه دی چې سړی ورته وایي چې دا کار وکړه دا کار وکړه دا کار وکړه نو دا حق دی چې دا ښځه به د خاوند خدمت د ده د رضا خیال وساتي خیال کې راغلی لکه حدیث کې راځي تکفرن العشیره یا رسول الله زمونږ څه ګناه دی چې تا مونږ په جهنم کې ډېرې ولیدلو ما بالنا یا رسول الله نبی علیه السلام ورته وایي تکفرن العشیره تاسو د خاوند نافرماني کوئ پوه شوې دی به همیشه تاسو سره احسان کوي او ته به ترې نه انکار وللرجال علیهن درجه او د سړو په دې ښځو باندې درجه څه ده درجه او فوقیت والله عزیز حکیم الله تعالی غالب او حکمت والا دی الله غالب او حکمت خیال کړه د زمانه د جاهلیت کې خیال کړه د زنانو حقوق چې کوم اسلام ورکړي دي هغه په زمانه د جاهلیت کې نه دي ورکړي لږ حقوق دي چې هغه اسلام ورکړي دي او کفارو دا نه دي ورکړي پوه شوې هغه لږ حقوق څه دي په اسلام کې زنانه دا یو محترم انسان څه دی یو محترم انسان او په کفر کې په جاهلیت کې زنانه مثال د زناور زنانه به خرڅوله پوه شوې که لکه د صحابو په شان دا یو فرق شو په منځ د اسلام او د څه کې د جاهلیت دویم فرق دا دی چې زنانه په خپل اختیار په اسلام کې زنانه په خپل اختیار سره نکاح کولی شي جبر پکې نه چوي زنانه په خپل اختیار سره د چا سره نکاح کوي نه کوي په زمانه د جاهلیت کې زنانه مجبوره وه چې د نارینه به څه خوښه وه هغې سره به یې نکاح زنانه به مجبوره وه په نکاح دا دویم ظلم شو دریم فرق په اسلام کې د زنانه میراث وو په اسلام کې د زنانه میراث مقرر په زمانه د جاهلیت کې د زنانه دپاره میراث نه و په زمانه د جاهلیت کې د زنانه دپاره میراث لکه اوس هم نشته د پښتنو په اصطلاح کې د زنانه میراث نشته خیال کړه دا درې فرقه شو څلورم فرقه د زنانه په اسلام کې د زنانه ملکیت حق شته دی دا مال مملوک کولی شي
خپل مال ملکیت کولی شي. په زمانه د جاهلیت کې د زنانه د ملکیت تصور نه و. دا څلور فرقه شو. پنځم فرقه هغه دا چې زنانه په اسلام کې په خپل اختیار سره خرج کولی شي، خپل مال په خپل خرج کولی شي. په زمانه د جاهلیت کې د زنانه د مال اختیار نه و. که د زنانه مهر به و نو هغه به هم د چا و، د هغې اختیار به هم د خاوند و. د خپل مال اختیار په اسلام کې شته، په جاهلیت کې. شپږم حق زنانه یو پاکیزه او ستره څه دی؟ ستره مخلوق دی. پوه شوې که په اسلام کې زنانه یو بهترین شخص دی، یو بهترین هستی ده. ولې د دیندار ارتینې تر یوې کوخه زار قربان شه سل بېدینه نارینه. څوک وایي؟ رحمان. د دیندار ارتینې تر یوې کوخې زار قربان شه سل بېدینه نارینه. پوه شوې که نو زنانه یو بهترینه هستی ده په اسلام. او په جاهلیت کې زنانه یو ناپاک زناور. څوک؟ یو ناپاک زناور. پوه شوې؟ د دې وجه نه وایي د روما په پارلیمنټ کې فیصله وشوله. پوه شوې که د روما په پارلیمنټ کې فیصله وشوله چې زنانه خیال کې راله که نه یو ناپاک زناور دی. څه دی؟ یو پلید زناور دی. ورپسې شپږ. اووم فرق په اسلام کې د زنانه دپاره په ژوند کې عزت دی او په مرګ کې عزت دی. باقاعده په قبر کې ښخېږي. څه کې ښخېږي؟ په قبر. او په زمانه د جاهلیت کې زنانه به یې ژوندی چې کوم دی نه ښخوله. څه چل به یې کوه؟ ژوندی به یې ښخوله. پوه شوې که نه؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. خیال کې راغله. شپږ فرقه شو. دا اووه فرقه شو که نه؟ اتم فرقه په زمانه په اسلام کې د نارینه او د زنانه د دواړو قصاص شته. او په زمانه د جاهلیت کې د زنانه قصاص نه و. په زمانه د جاهلیت کې د زنانه دپاره قصاص نه و. اتم فرق شو. خیال کې راغله. نه قصاص و او نه خونبها وه. دیت هم نه، قصاص. او نهم فرق په اسلام کې رسم د ستی نشته د زنانه دپاره. په اسلام کې رسم د ستی کولو د زنانه نشته. زنانه یو محترم چې کوم دی نو هغې بنده ده. او په زمانه د جاهلیت کې یا په رواج د هندوانو کې زنانه د نارینه سره څه کېږي؟ ستی کېږي. چې خاوند دې وله ستی کو ورسره ښځه هم څه کوي؟ ستی کوي. خاوند خو یې مړ دی نو ځکه ستی کوي. او ښځه ژوندی ده هغه ستی کوي. پوه شو؟ دا نهه شو. او صاحب لسم فرق د اسلام او د کفر. پوه شوې؟ په اسلام کې د ابتدا نه تر انتها پورې اورې که نه؟ د ابتدا نه تر څه پورې؟ تر انتها پورې دا انسان دی. زنانه څه ده؟ انسان دی. د ابتدا نه تر څه پورې؟ تر انتها په اسلام. او په زمانه د جاهلیت کې د فرانس په 586 کې چې د نبي علیه السلام نه 14 کاله مخکې د فرانس حکومت دا فیصله کړې وه. په 500 کې 500
586 کې دا فیصله کړې وه چې زنانه انسان دی د دغه پورې خو د سره انسان په 586 کې انسانیت تسلیم شو وی انسان دی خو د څه دپاره پیدا ده د نارینه د خدمت دپاره پیدا ده پوه شوې انسان خو دی خو د څه دپاره پیدا ده د نارینه د خدمت ده پوه شوې انا مطلب دا دی چې انساني حقوق زنانه ته چا ورکړي دي دا اسلام ورکړي دا لس فرقونه په مابین د څه کې د کفر او د اسلام کې دا الله تعالی چې کوم دین ورکړي واضح کړي دا دې باندې تاسو نو بیا به ان شاء الله چې دا پاتې آیاتونه وایي الله تعالی په کوشش سره کوي چې د په وړاندې لاړ شي فوتلی نه شي اورې مخکې ته بیړۍ وغورځېږي اورې کله په ځای را باندې